تعلیم خو یو د ماشوم هم یو بنیادي حق دی او هغې دا حدیث هم دی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلمین و مسلم. نو زه وایم چې کومه معاشره هم هغې تعلیم حاصل کړی، هغه یو ویل ایجوکیټډ معاشرې کې اوسېږي، نو هغه ملک هم ورسره ترقي کوي. نو تعلیم ډېر ضروري دی. کوشش وکړئ چې خپل ماشومان او اوسه پورې هغه د جهالت زمانه را روانه زموږ خپله زه ډایرکټر د خیبر ایجوکیشن سیسټم، نو ځینې خلک اوس هم زه دا حیران یم لکه د جینکو او د ګرلز چې کوم فیمیل هغه دی اوس هم خلاف دي چې موږ په جینکو تعلیم نه کړو. نو دا کومه معاشره ده؟ دا تاسو د هسپتالونو کې نو هر ډپارټمنټ کې دا زموږ فیمیل حضرات زموږ خورینې پیغلې دغه ناستې دي. دا اوس یو میسج لکه چلېده که تاسو خیال کړی سیم صاحب سره زما ډېر ښه تعلق دی، ترجمان دی لارج، او دا چې میسج چلېده په دې باندې هر یو پښتون ورور زموږ ډېر جذباتي شوی مو چې لارج کې چې کوم دی هغه میل الټراساونډ کوي او فیمیل نه کوي، هلته کې چې دا باید فیمیل وکړي. نو خبره خو اصل کې دروغ وه، خو دا څومره ګاینیک د تاسو کیس اوس نو دا خو بیا میل نشي کولی، الټراساونډ شو. نو زه ما هر هغې ته پلار ته هر هغه رور ته او هر هغې پیغلې ته دا پکار دی چې هغه یو ښه مور جوړه شي، هغه د خپل بچي یو ښه پرورش به وکړي. نو تعلیم بنیادي حق دی او دې نه ځان شاته کول نه دي پکار کول او ځان په غفلت کې نه دی اچول پکار. باید چې په دې باندې موږ ښه هارډ ورک وکړو چې څومره اکثر زموږ معاشره کې په کم بوایز چې هلک باندې ډېر زیات فوکس پکار وي او فیمیل باندې نه. نو زه وایم دواړو ته یو برابر سوچ تعلیمي لیول باندې پکار دی.